أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس چا کړو فنحاس ابن عذورا او کعب ابن اشرف منتوی داسې کتاب نازل ک رسول الله صلی الله علیه وسلم توي داسې کتاب نازل ک د اسمان نه په جمله واحده باندې چې په یو ځل سره نازل شي ټول کتاب بیا به ایمان راوړوي يسألك آیت نازل شو يسألك تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل الكتاب اهل کتاب اندر خبر تنزل دا چې تنازل کی علیهم پدی باندې کتابا کتاب من السماء د اسماننا په جمله واحده باندې یعنی یو ځل سره رب کریم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تو یا رسول الله پدی خفکیګه ما تسلی د رسول پاک تا فقط پتا کی سره سالو سوال کړو دی موسی علیہ السلام نا اکبر ډیر غټه په ګناه کې من ذالک الذین دا تان چې کوم سوال کین تنزل علیهم کتابا من السماء دین غټ سوال کړو دی هغه سوال کوم یو یعنی فقالوا پس ویلو دی پلارانو د دی ویلو موسی علیہ السلام ته ارنا الله خیم لر الله تبارک وتعالى جهرة منعیانا خکارو خیا بیا به ایمان راوړو په دا غډیګه باندې مونږ ته الہ العالمین خیا بیا به ایمان راوړو فاخذتهم پس اني ولدي لرا الصائقه اورا بظلمهم بسبب ظلمهم بسبب د ظلم ددي ثم بیا اتخذوني ولدي العجل سخيلرا فسبان الهن په اولوهیت باندې عبادت د اسخي شروع کو من بعد ما رستنا غنا جاتهم چراغلی ودی لرا البينات واضح معجزات فعفونا پس عفو کړه مونږه ان ذالک الذین اول سپاره کې راځي فتاب علیهم بس الله رجوع د رحمت وکا هغه ورته ویل چې تاسو ځانونه قتل کې فقتلوا انفسکم بیا بس تاسو توبه قبول شي نو اویا زره کسان یو بل وجل نو فتاب علیهم پس الله رجوع د رحمت وکا نو دلته الله وی فعفونا پس عفو کړه مونږه عن ذالک الذین اوس تعریف د موسی علیه السلام راځي واتینا ورکړو موسی علیه السلام ته سلطانا دلیل مو ورکړو مبین احکار یعنی معجزات امسا وغیرہ ورفعنا وجد کړو مونږه فوقهم پاسد دي الطور لرا کوی تور لرا بمیثاقهم لاخذ میثاقهم د پاره د اخستلو د وعده د دې یعنی مخکې د دینه چې کوم وعده غستل شي اول سپاره کې چې تاسو قبول کړئ احکامات بمیثاقهم لاخذ میثاقهم د پاره د اخستلو د وعده د دې وقلنا ويلهم لهم دي لرا ودخلوا داخل شيطاس والباب دي دروازه لرا سجدا پالکون تاسو کې چې رکوع کون کې یا ټټون کې د سرونو خپل لره یا سجده شکریو کیا وقلنا ويلهم دي لرا لا تعدوا لهم دي لرا لا تعدوا چې تاسو تجاوز مکوئ په سبت پورز د خالق یعنی په اخکار د مې باندې چې اخکار مکوئ د خالق پورز واخذنا او اغستلی و مونږه منهم د دینه میثاقا وعده غلیظه معنا مضبوطه چې لتؤمنن به تاسو خامخا په تاکید به ایمان راوړی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې نو دی هغه وعده ما تکړه نو چې وعده ما تکړه رب کریم فرمای فبما نقضهم پس سبب د با سببیه ما زائد فبما نقضهم پس سبب د ماتواری د دی میثاقهم وعده خپل لرا نو سچلو شو لعناهما لعنتی کړه مونږ دی لرا مسبب څه شه دی لعناهم لعنتی کړه مونږ دی لرا وکفرهم په سبب د کفر د دی بیان د دی باندې بیاات الله پایاتونو د الله تبارک وتعالى باندې یعنی تورات باندې نو څه چلو شو طبعنا على قلوبهم مهر لګول مونږ په دی باندې د قیودات چې لګول شي بیا پويږي سړی طبعنا على قلوبهم مهرونه لګول مونږ په زړونو د دی باندې یا وكفرهم بآيات الله سچلو شو ضربت عليهم الجزيه مقرر کړم په دې باندې ټیکس یا حرمنا عليهم طيبات پاک شیزونه موږ په دې باندې حرام کړل وقتلهم الانبياء په سبب د قتل د دې د انبياء بغیر حق پنا حق نو سچلو شو صاروا مغضوبين او ګرځیدل دي غضب کړی شوی اول سپاره کې راځي فباو بغضب على غضب استشو بغضب على غضب پس د بل غضب
یو غضب د پاسه د بل غضب. وقولهم وبقولهم او په سبب د قول د دې باندې قلوبنا چې زړونه زمونږ چې غلفن پټ په پردو کې دي نو صاروا محرومین عن الهدایه وګرځېدو محرومین د هدایت نه. بل طبع الله ختم الله مهر لګول دی الله تبارک وتعالى علیها بزړونو د دې باندې بکفرهم بسبب کفرهم په سبب د کفر د دې باندې. فلا يؤمنون پس دی ایمان نه وروړي الا مگر قلیلا لك عبد الله ابن سلام سے وغیرہ ملګری د دې و بکفرهم او په سبب د کفر د دې په عیسی علیه السلام باندې وقولهم او په سبب د قول د دې علی مریم په مریم بی باندې بهتان اند بهتان عظیم لوی د پاکی بیبي باندې تور د زنا او تپلو نو سچلو شو. جعلناهم خنازیر وګرځول دی الله تبارک وتعالى خنزیران او شادوګانا. وقولهم او په سبب د قول د دې باندې ان یقینا مونږه قتل کړي المسيح عیسی علیه السلام عیسی ابن مریم چې زوی د مریم بیبي دی عیسی علیه السلام زوی د مریم نو په سبب د قول د دې باندې سچلو شو. نو اهلك الله تتیانوس امیرهم هلاک الله تبارک وتعالى تتیانوس مشر د دې. وما قتلوه او نه دی قتل کړی دی عیسی علیه السلام لره وما صلبوه نه دار کړی دی عیسی علیه السلام لره وما صلبوه او نه پدار کړی دی عیسی علیه السلام لره ولكن شبه لكن اشبه شبه چول شي ولهم دی لره یعنی د دې د مشر چې ننوتو د عیسی علیه السلام شکل په واچولې شو چې شکل په واچولې شو نو چې بهر وته نو دی داونی خپل مشر قتل کو تیتیانوس نو بیا دی خپلو کې شکیان شو. عیسی علیه السلام خو باری تعالی بره پورته کو اسمان ته دی شکیان شو چې ښه دا عیسی علیه السلام قتل کړو زمونږ مشر څه شو که زمونږ مشر مونږ قتل کړو نو عیسی علیه السلام څه شو. نو ولکن شبه اشبه شبه چولی شي ولهم دی لرا. وإن الذين يقينا كسان اختلفوا چې اختلاف کړي فيه في قتله فقتل عيسى عليه السلام لفي شك خامخا فشك منه من قتل عيسى د قتل عيسى عليه السلام نه ما لهم نشته دلیل ربه پر قتل عيسى عليه السلام کې من علم علم یقیني الا مگر اتباع تابعداري کوي دي الظن د ګمان مگر تش د ګمان تابعداري کوي. د مشرانو پسې تللی دي مشرانو نه دا خبرې اورېدلې. وما قتلوه نه دی قتل کړی دی عیسی علیه السلام لره یقینا ما قتلوه نه دی قتل کړی په یقیني طور باندې دی عیسی علیه السلام لره بل رفعه الله بلکې اوچت کړی الله تبارک وتعالی دی عیسی علیه السلام لره الیه الی سمائه اسمان خپل ته دوهم اسمان کې دی. وکان الله دی الله تبارک وتعالی عزیزا غالب ذات دی حکیمه خاوند حکمت دی هر یو کار کې حکمت ده. وان من اهل الكتاب ان نافیه کا نشته د اهل کتابونه نشته د اهل کتابونه احد یو کس الا مگر لا یؤمنن خامخ پتا کی سره ایمان بروړي به پدی عیسی علی السلام باندې قبل موته مخکې د مرغ پلنا. ها دې کې دو توجیهات دي دو تاویلین دي. یو توجیه دا ده چې ضمیر د به راجع شي احد لرا یعنی قبل موته ضمیر د به چا راجع شي احد لرا نه ضمیر د موته دی د احد لرا راجع شي نشته د اهل کتابنا الا مگر لا یؤمنن خامخا پتا کی سره ایمان بروړي به په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرغ پلنا دا عیسیان دا یهودیان دی بیا ډیر چغې وهي چې عیسی علیه السلام نه ابن الله نه ثالث ثلاثه او نه ساحر خو هغه ټیم کې د ځان کدن په ټیم کې دا ایمان به د دې مقبول نه وي. دویم ضمیر د موته راجع کا عیسی علیه السلام لرا. وان من اهل الكتاب نشته د اهل کتابونه یو کس الا مگر لا یؤمنن خامخ پتا کی سره ایمان بروړي به پر عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرغ پلنا هغه زمانه کې چې عیسی علیه السلام د اسمان نه کوز شي چې هغه څوک یهودي وي نصراني وي نو صحیح ایمان به بیا دی وروړي په عیسی علیه السلام باندې. ويوم القيامة وبورز د قیامت با یکونو وی بدا عیسی علیہ السلام علیهم پدی باندې شهیدا گوا چې انه قد بلغهم رسالت ربی د رسالت در تبلیغ کړو دیتا عیسی علیہ السلام. فبظلم پس په سبب د ظلم لري ظلم څه شی او چې واده ما ته کړی و بهتان لګولیو نو څه چلو شو من الذين دا کسان
چې ظلم یې کړو څه چلو شو هادو چې یهودیانو حرمنا حرام کړي مونږ علیهم په دې باندې طیبات پاک مالونه اوغ وخشوا وغیره وحلت چې حلال کړی شوي لهم دي لره وبصدهم او په سبب د بندولو د دي عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرا ډېر خلقونه نو دې وجې نه هم مونږ دا شیزونه حرام کړي والله وایي واخذهم او په سبب د اخیستلو د دې الربا سود لره یعنی حلال به ګڼل دا سود وقد او حال دا چې دی نو من کړي شي ودي عنه د دې سود نه په تورات کې واکلهم او په سبب دا خړلو د دې اموال الناس مالونه د خلق لرا بالباطل په باطل باندې نو چلو شو حرمنا عليهم طيبات مسبب مقدر دی حرام کړي مونږ په دې باندې دا پاک شیزونه واتدنا تیار کړي مونږ للکافرین د پر د کافرانو منهم د دین عذاب الیما درد رسون کې لكن الراسخون لكن كسان چې مضبوط دي في العلم په علم کې لك عبد الله ابن السلام سيب منهم د اهل کتابنا والمؤمنون مؤمنان د مهاجرين او د انصارنا يؤمنون دي ایمان وروړي بما په قران باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الیک ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما په کتب باندې ایمان وروړي انزل چې نازل کړي شوی دی من قبل وړاندستانه والمقيمين الصلاه ومدحكم زوي الله دا غچا چې دی قائمون کې د مانزه دی والمقیمین چې قائمون کې دی الصلاه منزل را په صحیح طریقې باندې والموتون الزکات ورکون کې د زکات لره دی والمؤمنون ایمان نورون کې دی بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې رب کریم فرمای اولئک دغه کسان چې سنؤتهم زر دې چې ور بکم دی لرا اجر عظیم لوی اجر عظیم څه شه دی هغه جنت دی جنت به ورته ورکم الله وای